وای 15 مارچ باندې په دې باجوړ سلارځای کې چې دا کوم واقعه راغله. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه مخکې خو زه دا بیل غواړم چې دا کوم افغانیان چې کوم دي دوی له پاکستان چې کوم دي ټول عمر دغه ورکړه دلته ولا ځای ورکړه د خپلو خلکو شانتي مینه ولا ورکړه، خو چونکې د خر مینه سی لته یې که نه نو مخکې موږ سره دغه بد وکړله. زموږ مشران چې لاړه وزیر دفاع زموږ لاړه هلته معاهدې وشوې چې زموږ سرزمین به ستاسو ملک ته حملو لپاره نه استعمالېږي. خو دې نه علاوه څو زره دغه خبرې وشوې ام او یو ساین شي. دې نه علاوه زموږ هغوی د حملې کوي باجوړ شو، په دیر شو، دیر کې شو ماټرګولې راغورځېږي. باقاعده هغه جومات تاسو کتلی دی، جومات کې غټ سورې شوي، واړه پکې دغه کېږي. نو دا خلک نه پوهېږي، د دوی نه دا ملک روزګارول پکار دی. او زما خو دا چې کوم ادارې دي مشران دي زموږ خاص کر فوج دی، آرمي چیف ډي جي ایس پي آر صاحب دی، هغوی ته دا ویل غواړم چې دوی خلاف بھرپور کاروي وشي. دا چا د ایما دپاره کوي، چا دپاره لګیا دي؟ یار دا ټول چې کوم دی دا زمان د اعظم مطابق دا ټول د انډیا دپاره لګیا دي، د اسرائیلو دپاره دا ټول د هغوی ایجنټان دي. پاکستان خیرخوا نشي کېدی دوی کله. بیا زموږ فوج چې کومې حملې کوي که نه، په قندهار کې وکړه، په بل ځای کې وکړه، ټارګېټډ هغه چې هغه خلک یې سرپرستي کوي ټي ټي پي خلاف، دوی راځي په آبادو باندې. بالکل دوی خو اے آی باندې ویډیوګانې جوړ کړي، موږ له عوام ایستې دی. خو زموږ فوج چې کوم دی ماشاءالله ډېر ایکسپرټ دي په خپل ټارګېټ کې، او ټول حملې چې کوم دی ټارګېټ بیس شوي دي. بالکل